دا څنګه اسلام دی څه ګیره پرېږدي دي چې هغه مفتي شونن په هر زمان یو داسې شخصیت دی چوټ نه پټ نه دی پیمانه نه دی خان نه دی کرپ نه دی خلکو غوندې کې نه یې مینې پاتې شوی دی نه یې پې پاتې شوی دا پاتې 15 کاله مو منیر حاجي ته ووټ ویر کړی دی ورپسې د راځه د هغه یې پې ته میر کړی دی نن مو ته راځي په کومو سترګو مو نه وټ غواړي په کوم چلو مو نه وټ غواړي بسم الله الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین ټول نوال د پولیسین وزیر غیور قوم مشران خوشران ټولو ته السلام علیکم نن ورځ حاجي صاحب ټایما شورټ دی دا لکه څنګه تاسو ته پاتې په فرمې جنسۍ کې د موسزا یو داسې قوم دی چې دې ته مو د مشر ورور درجه ورکړې دی لکه مشر ورور کور کې وي ټول یې واوري موسزا یو داسې قوم دی خو که تاسو د پاټه په سطح باندې وکسوئ د پاټه څومره جنسۍ دي جنسۍ کې مو د وزیرو ته د مشر ورور حیثیت ورکړی دی چې د وزیر یو تاریخ دی د وزیر چې کوم دی هغه یو بهادر هغوی تاریخ دی د وزیرو د پولیسین وزیرو چې څومره شکریه ادا کړو هغه کامه دی دا سیاسي هلې ځلې دي الیکشن دی چې صاحب اره کم خلک به راځي ووټ به غواړي خو تاسو ته پاتې وي زه درته دا حقیقت وایم نن چې زه په دغې لارې راغلم او فسټ ټایم دی دې نه مخکې زه پولیسین وزیر ته نه یم راغلی نن چې زه راغلم دا درته حقیقت یم چې مو سترګې نه مو زړه وژړېدو چې دا څنګه علاقه دی دغه کې خبرې د پولیسین وزیر خو مو یو تاریخ پړاو کړی و خو بدقسمتۍ حاجي صاحب دا دی لکه یو مشر خبره وکړه چې مو یو سړي ته ووټ ویر کړو او ووټ والا ټیک دی هغه خو مجرم د اسلام آباد نه راته تخې دی رانه خو حاجي صاحب لکه څنګه غلط ووټ استعمال کړي غلط ووټ واچوي بیا انجام داسې وي لکه نن ته څه ژاړې فریادونه کوې د حضرت علي رضی الله تعالی عنه یو قول دی چې علم په هر ښځې باندې پار دی چې د حلالو د حرامو تمیز کوی شي خو باد پېژندی شي چې دا ښه دي دا بد دي حاجي صاحب تاسو ته پاتې وي دا کورمه چې کومه دی که د پولیسین وزیر چې کوم دی د نن چې مو پاتې دي وجه صرف دا دی د نن چې ځوانان پاتې دي د وجه صرف دا دی د نن چې زه جړو فریاد کوئ د وجه صرف دا دی صرف وجه دا دی چې دلته مو ته راغلي دي که هغه ایم این ای صاحب دی که هغه ایم پی ای صاحب دی نن مو ته راځي 15 کاله مو ایم این ای ته تاسو ته پاتې 15 کاله مو منیر حاجي ته ووټ ویر کړی دی ورپسې د راځه هغه ایم پی ای ته میر کړی دی نن مو ته راځي په کومو سترګو مو نه ووټ غواړي په کوم قانون مو نه ووټ غواړي په کوم قانون مو نه ووټ غواړي 15 کاله د ایم این ای پاتې دی 3 کاله د واشو ایم پی ای ته پاتې دی د علاقه وخت سره دغې علاقې حالات وخت سره د بچې مستقبل وخت سره سکول نشته چې مو بچی هغه بچی حاجي صاحب اسلام آباد یونیورسټۍ کې سبق کوي د تو بچی وخت سره د تو بچی وخت سره غره ته لاړ شي ملکي څروي د هغه بچی وخت سره په امریکې کې هسپتال کې هغه چې کوم دی ټریټمنټ کوي د تو بچی وخت سره چې اوسه پورې هسپتال نه دی در کړی دې وجه صرف دا دی صاحب چې موږ ټول عمر غلط ووټ استعمال کړی دی دا مهرمیانې دي د فخر زمان په متعلق به څو خبرې تا کوم فخر زمان یو داسې شخصیت دی چوټ نه پټ نه دی پیمانه نه دی خان نه دی کرپ نه دی خلکو غوندې کې نه یې مینې پاتې شوی دی نه یې پې پاتې شوی دی نن چې زه تا ته راغلی هغه پنځه هغه سټرګل وخت سره هغه تاریخ پړاو که په فرمې جنسۍ کې د فخر زمان هغه ته الله پاک حاجي صاحب ډېر څه ویر کړي دي خني الله پاک ویر کړي دی هغه ته الله پاک پیسې ویر کړي دي هغه ته الله پاک هر څه ویر کړي دي بیا مو ونه پوښتنه وکړه څو ملک صاحب الله پاک هر څه ویر کړي دي تا څه کمای دی چې په تورې شپې ګرځي دغو خلکو ته ویرسي تکلیفونه برداشت کوي کروړ کښېنه اسلام آباد کې ته الیکشن ویلې کوي د فخر زمان الفاظ دا دي دا د حقیقت یایو دا د الپن سره یایو دا د قسم سره یو چې فخر زمان دی چې زه ته قسم وکړم چې کله کله د شپې څملو بیا خدای نه وړر شم چې دا علاقه پاتې دی ما نه به رب العالمین فخر زمانه پوښتنه نه کوي څو فخر زمانه ما خاني ډېر کړې وه ما نوابي ډېر کړې وه ویلې دی کوم غم نه کوي چې صاحب د خپل قوم مستقبل
د دغه بچای مستقبل د وکسا د تو قوم مستقبل د وکسا د تو حالات وکسا نن څه پروغللو انساني کوم حقوق دي هغه موته نه دی ملو اسپاتو ته جوړو کوم 2021 کول دی 2021 کې خلک میاشتو ته وختلو نن ورځې زه د دغه بوس ورکوم دغه ممبران ته د تو ووټ ور کړی دی ما ووټ ور کړی دی د جماعت د ووټ اسیاتو ته پاته ولګو د ووټ کادر پاته وته ولګو د ووټ پختنه ونه وکړ چې ووټ سره زور دی چې ووټ یې نه کوم اجي سم تاسو جوړ کړی دي نن وته راشي دا څه دی چې دا فخر زمان پارټي او عمران خان دا د یهودیانو ایجنټ دی دا اسرائیل دی اجي سم تاسو ته پاتې دی پاکستان کې عمران خان یو شخصیت دی دا ټول عربو ملکونو که دوبه دی که بحرین دی ټول اسرائیل تسلیم کو وای د عمران خان د تاسو اسرائیل نه تقسیموي اسرائیل نه تقسیموي دا اسلامي لیډر دی اسلام دپاره نن چې کوم لوتلی دی د اسلام په جامع کې د قوم په قومیت ورته کوي د مذهب مذهب پرستي ورته کوي قوم پرستي ورته کوي یا چې صاحب د هغوی مقصد د قوم خدمت نه دی که خدمت وي تاسو نه پوښتنه کوو خدای قسم دی تاسو د قسم یې زه ووټ ما نه کوو که هغوی خدمت دي 15 کاله د جوړ کړی دی څه شونله اخیره قبر ته لوړلو قبر شته خدای پاک شته پوښتنه به مو تاسو نه کوي د کوم حالات خو د وکسه د دغه بچیو حالات خو د وکسه رب العالمین به پوښتنه نه کوي لکه څنګه تاسو ته پاتې دی دا ته مو ته راشي مو ته پتواله کوي مو به ووټ ور کړی وه چې صاحب زه ووټ ور کوم زه علماو قدر کوم قسم سره ته یم حقیقت ته یم خو څنګه علماو ته دا څنګه اسلام دی څنګه راپرېږدي دي چې هغه مفتي شو نن یو مسلمان ته شیخ الحدیث ته یو مفتي ته خو ورکته زه د سپورټ کوم خو که دا شی اسلام په نامې باندې دو اسلام خبرې صاحب اسلام مقصد دی اسلام آباد مقصد دی اسلام آباد ته نشي تللی اسلام آباد خدمت څه کوم دی او په هر زمانه زده کړه د خلکو واورو په هر زمانه سیاست زده کړه په هر زمانه ته څه کوم دی خدمت زده کړه په هر زمان بغیر این پی نه بغیر منې نه بغیر څه نه چا تاریخ گواه ده تاریخ کوله کیږي څو څومره قوم په هر زمان کارونه کړي دي تاریخ گواه ده که یې منې کړي زه بیا درته سیاست پرېږدم دا سیاست د ما قوم خو نن وکړه د قوم تبدیلي غواړئ صاحب د دغو بچیو مستقبل څه غواړئ په هر زمان باندې واښې نه دی راغلي چې پی ټي آی باندې واښې راغلي دی چې دا پیغمبران راکوز شوي دي خو وجه صرف دا ده چې صاحب چې په پاک عمران خان حکومت دی په صوبایي حکومت دی دا نن څه راغلي دي مې بورډ وکړه خپلې حلقې ته یې پړی چې ورته څومره کارونه وکړلو د ماتو حالات وکړه کله الله پاک قرآن کې آیي څو پورې تاسو خپل حالات نه ګورئ تاسو حالات نه بدلېږي قرآن کې الله پاک کې آیي دا واجب دي تاسو خپل بچیو مستقبل دپاره یې صاحب د دغې خاورې خاطر دپاره ډېر خلکو ته وټونه ویر کړلو لوړلو بنګړې نن وکړه اوس وتلی د خبرې ډاکټر صاحب د اجي صاحب ورور دی په کومو سترګو دا ترڅ یې ووټ غواړي دا ووټ چې کوم دی 15 کاله یې مینې پاتې دی که دا قوم ته څوک ور کړی وه نه د دا حقیقت دی د ټولو به تا ته ووټ در کړی و غیر واسطه دی بابا یا بابا خو زمانوم ټیک دی بابا خو سپینه ګیره ده زه یې منم خو بابا چې واسطه اسمبلی ته هغه به تو حق وغواړي انګلیس یې نه دی زده پښتو یې نه دی زده خپل حق نشي غوښتی بیا ته څه اوس فخر زمان څه کمپیرینګ کوي فخر زمان ته سمایي د فخر زمان قبیلیت وکړه د فخر زمان هستي وکړه فخر زمان خواند ته اوس فخر زمان ته ځان سمایي صرف دا سوره وتلی صاحب دا صرف په حقیقت ته یم دا د فخر زمان دپاره د فخر زمان دپاره نه دی چې فخر زمان صاحب بدي دی دا علاقې صاحب بدي دی دا خلکو صاحب بدي دی د تو بچې صاحب بدي دی دا تاسو راځي ونشي دا خوشحالي ونشي نن ته کوم دا ټول ووټ ورکړو فخر زمان ته واجب صاحب ته ټول عرب روپۍ پرتې دي عمران خان فخر زمان ته ویلي دي وزیر الله فخر زمان ته ویلي دي څه کله کور مو خلکو ته راوستلې که نه تا ته به څه پونډونه کوي چې د کومې تاسو ویلې که نه دا سره سوال ورته مه کوه دا به ټوله ټول کارونه فخر زمان کوي هغه حل نه دی خلکو ونکړي څه خلک ونکړي خبرې غلې وکړي خپلې بنګۍ جوړې کړي عزیزه بخیري خبرې بس کوئ د قوم خوشحالي د قوم ترقي څه دی که دا تاسو غواړو د خپلو بچیو مستقبل څه غواړئ دې مستقبل ژوند څه کوم تاسو غواړو یا هغه وجه صرف دا دی چې فخر زمان څه ویلې دا شی تړلی دی فخر زمان ویلې دا شی کارونه کوي هغه ته پیسې ورکوي وزیر الله فنډ ور کړی دی بچو ته یې نه ورکوي ایم پي ته ناست دی 2-3 کاله کېږي یو کار یې د ایم پي نه تاخې څه کړی وي نه یې ورکوي څه ورکوي فخر زمان ته ورکوي په 19 تاریخ باندې د جمعې ورځ دی
داسې وګڼو لکه پاک ځلبون څه کوي داسې وګڼه لکه جهاد کوي داسې وګڼه لکه څنګه خپل سړی د ځان دپاره لګیا وي دا د قسم سه یم چې زه د بخر زمان دپاره نه یم لګیا زه د دغې علاقې دپاره لګیا یم چې کومه مهربان دی صاحب سترګې مو واجوړېدلې دا لکه خو وخت سوی بیا راته یې چې خبرې ووټ راکړه 1500 ووټونه در کړي دي بیا دلته راشي بیا مانه ووټ غواړي بخر زمان نه یم مینې پاتې دی بخر زمان نه یم پې پاتې دی د خدمت مکه وامیر کو دعا کوله ټرست په وکړئ دعا کوله اعتماد په بخر زمان وکړئ خوان دی قسم دی که غلی هغه سوچ دی قسم دی که هغه ډکې سوچ دی زه به ډکې غلي وکړو هغه سوچ صرف دا دی چې دا علاقه به زه بدوم دا علاقه به زه خوشحالي دغو بچیو ته خوشحالي ورکوم په 19 تاریخ باندې جمعې ورځ دی هر سړی اوس ښځې دی که نر دی که بچي دی که یوت دی هر سړی پاڅې وګڼئ بخر زمان کامیاب کړه نورې غورې د صدقو خلکو ونه کړي چې زه به دا وکړم زه به دا وکړم زه به دا وکړم که کړي وه نن به مو دلته خطاب نه کول نن به تاسو خبرې جمعیت علما اسلام ته ټیکټ وي ټول ووټ ورکړی وه خو دا علاقه څه په د خپلې علاقې خاطر دپاره سوال درته کوو جولای ته نه ځو د بچیو مستقبل دپاره بخر زمان پټیای باندې اعتماد وکړو انشاءالله تعالی دا ټولې مسلې به د حل کېږي مهرباني